أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب صدقت يا رب العالمين. دې ځاینا سورة الطارق شروع شو او د طارق دانوم بالکل په دې لومبني آیات کې دویم نمبر راغلی دی. نو تسمیت الکل باسم الجز د دې طارق د دې نوم د وجې د دې ټول صورت دانوم چې د سورة الطارق وګرځېده. طارق ویل شي هر د شپې راتلونکي څیز ته ویل شي طارق. او دا صورت په مکه معظمه کې را نازل شوی، نزلت بعد البلد، د سورة البلد نه وروسته را نازل شوی دی. د سورة البلد نه وروسته را نازل شوی دی. او بیا بسو مکه هغه د دنیا یا د آخرت هغه تخویفات تی پکې او د هغه ورځې څه حوادث تی پکې چې په هغه ورځ به رازونه راښکاره شي. نو دای د مخکې سره ربط دی، د مخکې صورت سره. الله رب العزت فرمای والسماء یو ګواه دی د اسمان، یا قسم دی په اسمان باندې، والطارق او پراختونکي باندې. په څه باندې؟ پراختونکي باندې یو معنی وکړه. یا بله معنا والسماء کس او ګواه دی اسمان، یا قسم دی په اسمان باندې، والطارق او هغه د شپې راتلونکي باندې. وما ادراک، الله په خپله وایي او پیغمبره تا ته څه معلومه ده، تا ته څه علم دی؟ مطارق چې دا د شپې راتلونکي څه څیز دی، چې دا د شپې راتلونکي څه څیز دی. النجم الثاقب، النجم ډېرې رڼا والا، الثاقب او دا څه شی دی؟ دا ډیر النجم ډیر رڼا والا، او الثاقب دا بلیدونکي دی، بلیدونکي دی. یا داسې وایي النجم الثاقب ډیر رڼا والا او ډیر رڼا والا ستوری دی. یا النجم الثاقب نه دلته والا سپوږمۍ ده. دا ټول د مراد اخیستلی شي. نو خبره الله رب العزت فرمایي چې قسم دی په اسمان باندې او چې د شپې راخیږي په هغې باندې. تا ته څه پته ده، تا ته څه معلومه ده او پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې شپې راختونکي دا څه څیز دی؟ النجم الثاقب. نو دا د دې نه یا غټ ستوري سپوږمۍ ترې واخله، یا ترې عام واخله، یا دا نور بعضې چې دا غټ غټ ستوري کم دي دغه ترې بعضې چاري او تالین دغه ته ټول اغشتې شي بس. نو اوس الله رب العزت ګوره د دې مثال ته بل ځای کې تیر شوي دی. الله رب العزت فرمایلی دی، الله رب العزت وایي چې د دې اسمان حفاظت کومه د شیطانانو نه په ستورو سره. په څه سره؟ په ستورو سره. کله چې دا شیطانان کوشش کوي دی اسمان ته ختل غواړي، نو دا نجم ثاقب چې دی یا دا ستوري دا ټوکړه دا ورپسې شي او دغه شیطان چې دی دا ایره شي، ختم شي. نو یو خدای الله هم دې بچي. او بل چې دا نو بیا الله رب العزت فرمایي چې والسماء قسم دی په اسمان باندې. مطلب داری چې د دې اسمان حفاظت کوم پس سره النجم الثاقب سره، په هغه ستورو سره چې هغه د شیطانانو نه دغه اسمان بچ ساتي، شیطانان بندي بره نشي خطي. اوس بیا الله فرمایي چې یو کتاب مې درکړی دی، یا دا انسان چې کم دی نو دا انسان ما ته ډیر عزتمند دی. یو مسلمان یو صحابي د کعبې مبارک غلاف نیسی او دعا کوي چې خدای پاکه تا ته د ستا په دې کور باندې د دې په برکت د نسوال کوم، په دې تا ته قسم ودا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي د مسلمان عزت چې دی، د مسلمان عظمت چې دی، خدای ته د دې کور ډیر زیات محبوب دی. نو موږ د مسلمان بې عزتي کوو. نو الله رب العزت فرمایي چې بل د انسان حفاظت دی هغه څنګه کوم؟ دا خو د اسمانونو حفاظت دی. الله وایي ان کل نفس، نو ان په معنا وایي ان کل نفس، یا داسې والا یا نافیه والا. الله فرمایي ان کل نفس، نشته دی یو نفس، لما خو خامخا علیها په ده باندې حافظ حفاظت کوونکی. الته په اسمان باندې النجم الثاقب ده یا ستوري دي، هغه دغه حفاظت کوي. او دلته د انسان دپاره الله یو حفاظت والا ګرځولې ده. او بل ځای هغه تیر شوي دي چې هغه فرشتې دي. څه شي دي؟
فرشتي دي روایتونو کې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دي تقریبا 10 پورې فرشتي راغلي دي چې دا د انسان حفاظت کوي او چې کله په د باندې د الله تقدیر لاحق کیږي تقدیر په ورزي څه فیصله راځي نو دا فرشتي د حفاظت نه لری شي چې لری شي نو بیا په سره شي ورنه که حفاظت نه دی خو توجه ساتي حفاظت نه دا فرشتي اسم لری شوي لګي مودیلا نو شیطان تا یو لحظه لم نه پریدي هغه تا نه پریدي اسمو او بیا د دې ډیوټه بدلیږي د شپې ځان له فرشتي دي او د ورځې ځان له فرشتي دي ستاره پر هلکه نن چې مونږ گاډو والو ایمنیم پی ای د نرزونه مخکم چې دنو گاډي رواني روسه لګه پروتوکول دی دای دا یاغلی تعالی چې الله رب العزت کوم پروتوکول درکې تعالی چې الله رب العزت کوم عزت او احترام درکې ته پویم نه په ځان باندې او ستا حفاظت الله په فرشتو باندې کوي دا برکت او دا عزت د چا درکړی دی الله رب العزت چا را کړی دی الله رب العزت نو ان کلو الله وی نه دی نو د انسان عزت او عظمت اوچت شه کنه نو الله وی ان کلو نفس نه دی هیڅ یو نفس لما علیها حافظ خو خامها په دی باندې د حفاظت کوونکی نو فلینظر الانسان او بل حفاظت کوونکی په بلم دی چې هغه لیک کوي سکیا لیک کوي کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم پویږي په خبره باندې نو الله وی بیا الله درته یو د فکر د باره یو لار درکې الله د فکر د باره یو لار درکې الله وای چې په دغه نه پوهیږي نو په دې خو پوه شه فلینظر الانسان بس او دې ګوري دا انسان مما هغه څه د خلقه چې دې پیدا شوی فلینظر الانسان فکر دیو کی انسان سوچ دیو کی دا عقل نه دی دا انسان کار واهلی وکاکا ته کشری کم مشری دونه خو دې عقل کار کوي کنه الله چې ته د کمې سیز نه پیدا کړ خپل اصل ته د سوچو کا دا خلک چې اکثر په دنیا کې هم ډیر داسې په بره لړ شي نو خلکو د پیغور پته وروي ورته مړه خاندان ته استاسه خاندان الګ نسب ته ګورمنه سب خاندان کې خلکو اگر چې دا منه د شریعت کې سخت منه د شرک سره برابر د پیغور ورکو مونږ ورکو عادت بد دی په دې کې داخله نو الله وی فلینظر الانسان او دې ګور انسان مما خلق چې دې د سشي نه د پیدایش شوی نو الله په خبره وی خلق د پیدایش شوی دی مما اند داسې وبونه دا فق چې غټو په هون کې دی هغه سشي دی ټوب وهون کې د سړی د بدن نه دا سړی چې کوم وي انسان د بدن نه ټوب وي د زنانه ورسره ملاب شي د هغې ورسره یوځای شي نو دا په بدن کې ضرورت کوي ګرځي او خپل ځای ته مستقر ته ځان ورسوي یو څه ته پاتې کېږي بل څه اخر یې د هغه نطفې نه چې دی نو د هغې نه دا یو انسان پیدا شي ته په بیا ډزې وکړي چې له خیره هلک پیدا شو هغه بیا سبا میک اپ کوي تاریان دریان نو صحیح ده نو د دې وجه وای خلق من ماء دافق چې دې پیدا کړی شوی د کوم وبونه چې هغه ټوپ وهون کړي نو د دې نه فقها او مسله ره کې د مسله یاد کا د دې نه فقها کرام مسله ره کې د خلق من ماء دافق هغه وی چې د انسان د بدن نه کلمنی لاړ شي نو چې په ټوپ او په شهوت سره نو الب په غسل وړي یو انسان د کمزوری ده د پاند روړو او د دنه چې دینو مثال په تور ساس کې لړ ټینګ یا د متیاز وکړي د دنه چې دینو هغه معمولی ساس کې ماس کې لړ نو هغه ودی او وزیو کېدلی شي خو غسل پې نه وړي ودس په پې وړي ودس ته وکړي ودس یې مات شي خو لیکن غسل پې نه وړي او دکه منی چې کومه ده دې ټوب سره دا لاړه د بدن نه خارجه شوله نو دغه ټیم کې بیا په ده باندې دا څه شی دی غسل پې لازمي شي بیا په حالت د غسل کې که قصدن عمدن عبادت ته نږدې شو نو بیا کفر ته سړی رسي الله هم دوست ساتي ښه مسله ده نو خلقه چې پیدایش د شوی دی مما دافق د هغه بوټو وهون کنا یخرجو چې راوزی من بین الصلب هغه په منځ د سشي کې د املاکی والترائب او د سینې د زنانه نه
د سینې د زنانه نه. نو د دې وجې دغه نطفه چې کومه وي نو د زنانه سینې ته زیاته نږدې وي. بعضې مفسرینو لیکلي دي. بیا د پې چې څوک خپل میډیکل یو څه بل څه ګویا د پې وګوري نور یې موږ ته ډېره پته نشته، خو تفسیر داسې پکې لیکلي دي. وایي دغه د زنانه سینې ته زیاته نږدې په نسبت د سړي د سینې. د سړي د نطفه چې د املا ته ډېره نږدې، بلکې د هغه ځای نه هلته قرار مونتي او د هلته نه را روانوي، او د زنانه دا سینې ته زیات نږدې. نو د دې وجې د زنانه شفقت په خپل بچي باندې د پلار نه زیاتي. د مور رحم دا بچا باندې په ماشوم باندې د چا نه زیات وي؟ د پلار نه زیات وي. یو پکې دغه یو عقلي وجه. نو خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، چې دا راوځي د څه شي نه؟ د هغه د میانځ د ملا نه، والترائب او د سینې د زنانو نه. نو هلکه په دې باندې بیا ښه تفسیر چې دی علامه مودودي کړی دی. هغه ورپسې که څوک ګوري نو ښه ده. نو اوس خبره داسې ده وی لکه خلک بیا وی اختلافات هم کوي، حوالې مرکې. نو زمونږ د اختلافاتو موږ سل ځله دا ویلي دي چې موږ د اختلافاتو مطلب دا نه وي که څوک دا کوي به هغه د هر چا خپل لغوي. بله زمونږ څه لیکل ورکړو نو بس کسان ناصره ونښته یم. ما لیکل ورکړم د علامه مودودي صاحب جنازه ده، او مطلب د اهل حدیث او احسان الله ظهیر صاحب و مفتی محمود رحمه الله پلانکي په انتظار کې ناست. او سم د کفر خبره وه هغه دغه نو سم. نو اوس خبره داسې چې د اختلاف مطلب ستا دا نه دی چې ته د سړي هغه صحیح کار هم شاته وغورځې. نه صحیح کار راواله، هغه صحیح خو درچه موږ د کافر خبره نه راځو. د هغه هلکه مایکل هارټ په کتاب کې لیکلي سیرې کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت یې کړ. مایکل هارټ خو عیسایي دی. نو هلته کې رالو او دلته کې شته مسلمان یې رسه د هغه خبره بیا په موږ باندې ده. نو خبره داسې ده چې صحیح څیز د هر چا چې وي هغه راواله. د خلکو سیاسي اختلاف مثال په طور کته په پیپل پارټۍ کې، کته په جمعیت کې، کته په نیشنل کې، کته په پی ټی آی کې، کته په بل کې. نو که په جمعیت کې مثال په طور هغه هر کار بیا د پی ټی آی غلط دی، که په پی ټی آی کې د جمعیت هر کار غلط دی، که په نیشنل کې نو د پی ټی آی هر کار غلط دی. که په پی ټی آی کې د نیشنل هر کار غلط دی. د کشان که په پیپل کې نو د پی ټی د کشه ولې اختلاف بیا د هغې سره هغه سم کارونه. که پی ټی آی چېرته سم کار کړي هغه موږ نه منو، که جمعیت چېرته سم کار کړي نه منو، که نېشنل سم کار. دا ولې دکه شان که پنجابي شوي، پښتون شوي، د پاکستان شوي، د امریکې شوي، د پلانکې شوي، بهی چې دا ما والا کار نه دی، زما کلي نه دی کړی، زما ملک نه دی کړی، زما پښتون نه دی کړی، نو بس دا زه نه منم. که تارسونه ورته چې لکه دا کار دې ته مه ګوره، اسلام چې دی هغه څه ته ګوري. هغه وایي بهی د ټیک کار کړی دا ترې راواله، د ټیک کار کړی دا دې راواله. غلط کار ستا د خپل ملګري ولې نه کړی ویې غورځوه لرې کړه. په د اسلام په شخصیاتو نه ده مینا چې زما یو ملګری دی بس هغه غلط کار کوي موږ لکه تربور د سره به چې ټوپک ولې بر ټوپک رالی جایز ناجایز به نه بر ټوپک به رالی د سړیتوب کار به هم چېرته کوي که نه صرف ټوپک به رالی هسې خو به پولې وایي یو بل په دې کې بیا ټوپک رالی نه. نو د دې وجې وایي هلکه نو اختلافاتو مطلب دا دی چې بس ته هغه خبره چې هغه ټیک نه وي هغه غوړ شل پیرې موږ وایي چې بله خبرې دي پکې، خو بس خبره داره چې چا سره د اختلاف وي نو ته غلطه وایه. که سم ملګری دی ولې نه یا که اختلاف دی ورسره یو که نه او چې ټیک وي نو ټیک ته ټیکه وایه. بس خبره دغه یخرج من بین الصلب والترائب انه یقینا خبره دا ده علی رجعه یقینا دغه الله تعالی علی رجعه په دوباره پیدایش د دغه بنده باندې چې دی د مني نه د نطفې نه پیدا کړی دی او چې دا د انسان د بدن نه خارج شي وکاکا غسل به لازمیږي. دی به غټې دعوې کوي، غټې دعوې به کوي چېرته به میلمه تلي. انسان دی کمزور دی عاجزه دی به نه غواړي غسل به پرې وړي سبا به چاته ویلی نه شي چې ما ته لامبلو ضرورت دی. ولې انسان دوم دا د قوت دی چې دی خپل بدن کې خپل هغه غسل هم دی کابو نه شي ساتلی. دا د انسان طاقت دی، هېڅ طاقت نشته. دومره طاقت دی چې دی دا نه غواړي چې په ما د غسل وړي چې خلکو ته به وشرمېږم دا به وشم هغه به وشم، خو دی ځان نشي کابو کولی. دا شان نور بلا مسائل لازي
نو انسان خپل ځان قابو نشي ساتلی د دومره په ځان دومره قدرت نشته سخت یخني ده یا خلاقی ته بتلی چکر به بل سوي دی نه غواړي چې په ما غسل وړي دی خپل بدن هغه کمزوري ده کې دومره د دې ځان نشي قابو کولی انه علی خو الله وای پتا مې دا قدرت شتا چې څنګه مې د منې نه پیدا کړی د بدن نه روز غسل در باندې لازمیږي الله انه علی رجعه لقادر الله په دې قدرت لري چې دوباره بدن انسان جوړي خوري بشي ختم بشي بلکې اوس خو په نیکان تحقیقات هم کوي چې بعضی سپه کې داسې په بدن کې شتا چې هغه نه خوري کیږي نو الله رب العزت فرمایي چې انه علی رجعه لقادر دوباره به څوک ژوند دی کوي الله رب العزت څوک به جمع دی کوي الله رب ټول وایي څوک هم جمع دی کوي الله رب العزت انه یقینا دغه الله تعالی علی رجعه په دوباره ژوند کولو د انسان باندې لقادر سدي خامخا قدرت والا دی خامخا قدرت والا دی اسه علماء لګي دا یو خاصیت ځان سره یادو ساته چې کوم انسان باندې غسل ډیر وړي په کوم انسان غسل ډیر وړي یا بعض ځینو کې ضرورت راشي یعنی دی علاقه د لاړ کور ته لاړ وغیرہ نو چې دا سورته طارق د ماسختن وي په ځان باندې چوک کی نو په د باندې به غسل نه وړي او بل بیا خاص کر دا انه علی رجعه لقادر چې دا کم انسان بعضی بدنونه نه پلیت نه پاک سړی موږ خواجه صاحب موږ سره یو کس حج به کو عمره وی ثواب کې بچ زنانه سره جنگ دی غسل به پیوړي شهوت په دومره غالي په ثواب وی چغه به والي جړل به چغه به والي موته چې دا استاد مجبوری ده نو استاد سر خصنه کی وی چغه به والي ثواب دونه کې به چې پچغه بجاړي ده ډایرک به بیا دغه نه وته نیمه نو هغه د علماء د آیات لیکلي او بلکې د سندل باباجی صاحب نه پکې مونږ ته اجازه ته 140 سالو مریو انه علی رجعه لقادر چې دا چا شهوت ډیر راځي او د چې دینو یعنی ځان قابو کول غواړي او دی وي چې زما ژوندۍ د نارمل تیریږي درمیانه نو د آیات ډیر وي او معمول ځان لګرزول شنو د رز یو لس پیر مخ کې رسو درود شریف وي انه علی رجعه لقادر دا وړو کې شانتي ټوکلره والسماء والطارق گواد اسمانو هغه چې د شپې راتونکي او قسم دی په چې د شپې راتونکي دی و ما دراکو تا د معلوم دی مت طارق چې د شپې راتونکي څه شي دی النجم الثاقب ډیر رڼا والا دی څه شي بلیدونکي یا ډیر رڼا والا ستوري ان کل نفس نشته دی یو نفس لما لیکن هم علیه په دې باندې حافظ حفاظت والا دی ولینظر الانسان بسود ګوري د انسان مما خلق چې د څه شي نه دی پیدا کړی شوی دی خلق دی پیدا کړی شوی دی مما فق دا غوبو توبهون کنا یخرج چراوزی من بین الصلب فاغه من د سشی کی د املاکی و ترایب د سنینا انه یقینا د الله تعالی علی رجعه په واپس کول د دې بنده باندې یا په واپس را ژوند کول د باندې لقادر هم حدیث شری قدرت والا دی